بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی سی وی تا ویلو چیرې جمعیت علماء ولا کافر دي نه جمعیت ولا ناخذ مفتی سی دا سپاخان ته جمعیت نه ده د الله بنده جمعیت ته تعارف جمعیت څه شه ده جمعیت څه لکه د خامہ خراکه ته هغه کپیت مفتی راکا او هیڅ اسلام راکا جاګو د انګون پارټي راغوي او د انګون پارټي دغه جمعیت ته مراد ده راکا مخکې ماته مخکې دی وی اسمبلی د زمونږ علماء دي ته خو جمعیت ولا زمونږ مشران نه دي څنګه ستاسو علماء دي وی د ختم نبوت وی د ختم نبوت خدمت من کړه قاضیانو کافر سره مفتی چې کلمه وصلی الله علیه وسلم په اسمبلی کې په کومه جمعیت علماء اسلام ولا صحابه چې کوم کبر قاضیان کې دغه هوتا مخکې څنګه ته دغه کې دی وی نو دغه احناف دي مداغینا ته ولي کنه زبر صدر کاوی بیا دفاع کومه لکه جمعیت علماء اسلام چې لیکل به صدر کاوی مشر نو چې نو ځانانه احناف لیکل ته وایي چې جمعیت علماء اسلام ما سره جمعیت علماء اسلام د فورم نه ساتو دغه واقع لري په دې کې دغه کتاب مو ته به وګوره بیا مو ته وی د سماع وقت لکه ما سره دا مولي وی سماع دي چې دا د الله قدرت ته مفتی سے وہ زبر دارون دیوبند کی عائشہ تنہا پر قریب بدر کے اختلاف کرے ہو تاکن سمے منسوس ہوا متا اللہ قدرت کا کر دو نہ اگر دارون دیوبند بنی بنی لگا قدرت منکر کړه د الله بنده د څه خدا الله قدرت دمه چې غړي ته وغړي ما توکل دا نه د خپل ډان کې وګړي د خپل ډان کې وګړي مفتی سے وہ دا خود کی داشو تنہا پر قریب بدر کی تعویل کرے مان تم بیا سمینوں کی تعویل مان تم بیا امین ہو سی کیا نو جو سارے کے اور جتا ویلا د الله قدرت ته نو مفتی سے داتا بدوند کو پتوول نه ولا څه دیوبندیان بل څه وای مفتی سے بیا ما دا خبره کوي وی ما ویلو چې د معراج د شپه د الله قدرت دی مفتی سے ما ته وی چې آیت نماز کوي د معراج په شپه کې راتلل ممکن نو او مفتی سے ته پوهیږي نو هغه د قدرت نه منکر شو کنه شو بیا ما کړه ما ته وی تا د مفتی کې بیت الله کتاب پیش کوزان جوړ کړه الکه ما د مفتی کې بیت الله کتاب پیش کړه ما قبر کې ما دې ده ټیو دا کار پیش کړه ضرور سے کرویری کړه ده आवाज ته خراب شي دی مفتی دې پتا کړل کې مفتی کې بیت الله باندې پیش کړه مخامخ درو ما مفتی بیت الله کتاب پیش کړه نه پیش کړه ها دی وی قطاده صحابي نه ده تعبیر دی وی مفتی سے وہ دی برت تو رہے اس میں تو دو قول ہے حضرت ابن عباس مفتی سے وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ مفتی سے وہ او دا مشهد وی رکا دی وی دا قتادہ چې دا مماتین دا قتادہ مو دې څخه مقرر ابي جوړي او قتادہ معتزلی او دا رنګ چې دا سبنو کتابونو کې دا سره تاخير توضیح چې دا باغی کم دقت صحابي لیکل صحابي دا اصول صحابي نه تابعین دی معتزلی او دا رضی الله تعالی عنہ دې کې مفتی سے وہ فتر تنشته دی وی دا د قبر برکه تموي چې ته د قبر کې د قبر نشته موږ تعلق منو زستا د مغنه ته کوم دي پینځه ور دي پنځپیران تعلق مني نه حاله سوالي به مشته موږ تعلق منو سما خبره کبار باکه ما ته وې ته نرشه کته د مور پیس کړي په صحابو کې دغه وخایا چې هغه ستاسو په شانته چې وې مړ په اول وځي دغه وخایا چې هغه مړ چې بچی کېږي اوري وې پھر سے وې تصرف پتا والا ده د په خبر تصرف پتا والا دغه سماره ته وخایا د سماره ته ما ته وې مونږ ته دی وې باقی میں جو قبر میں اٹھ کر بیٹھتے وہ بیٹھنا برزخی ہے جسم سے نہیں ہوتا شرع والے مطلب ذاتی جسم سره نه دي د انتاب الاحکام دیوبندیان نه مونږ ته دا وخه دی وې د من دون الله کې صحابه په تفصیل له مفتی د فقهاو کا پک اختلافي سو پوج بوتان ته شامل له سو پوج انبیاء خود یو بل کوپر پتوخه تکفیریان ذهن لري چې دا معنی وایي تکفیر دام سما په دغه چې کې کار دی دا جواب نه کوجلای مو دا عقیده د کوپر دا بیا وایي مفتی دی وایي کدا سما دا صلیبه د معجزه وګڼه دا شی ته انکار راځي دغه خبره ستاره مشرک کې دا د معجزه وګڼه انکار راشي دا د ما سره کنده دغه خبره کوي وایي کله بدر واقع ثابت شي ولا ان ثبتات او مختص بالنبي صلی الله علیه وسلم ومعجزه له دا علیه السلام معجزه نو دا کنه ولا احسن نتوی دا دیوبندی نه دی وایي دا معجزه ده او دی وایي چې معجزه دي شی ته هغه معجزې منکر وي زما د مشر تعارض دي وخت زما د مشر دي تعارض ته دا ستا مشر د خپل مشر قول به ما نه پیش کړي ستا مشر زمانه نه ماته ول پیش کړي پوښي مفتی دی او کومه شرک مفتی دی من پاکیده لګاو چې داسي بیا به دمته وایي ختم نبوت مقصد دی توحید دی مفتی سے نبی علیہ السلام انبیاء رسول بار راغلو انبیاء د دې بار راغلو چې توحید مسله بیان کړي ټول انبیاء او خلق سره قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله وای او تاسو الله مدد کولای شي پیر بابا مدد کولای شي رسولان هم مدد غوښته چې مفتی سیبو ته توحید منکرین او تدا ختم نبوت دی د ختم نبوت منکر او د ختم نبوت چې هغه سره منکر دی چې هغه توحید سره چې توحید د الله نه مني و د ختم نبوت د دې په موحد کې الحمدلله من په هر د ختم نبوت دی کړي الحمدلله من تب الله تعالی تاسو ستاسو واقعا وایو دا مشر دوست علماء دیوبند سره بل تاسو کوم دا مشر وایي ان ممکن ہے کہ یہ کہنا یہ قتل رشید کا جسم ہوا لیکن
بلکہ بعد احیاء سے مراد جو آیات ہے وہ صرف روحانیات ہے. یہ بالکل وہی قادیانی والا بات ہے. بیا وہی دا کہ قریب نہیں کفر ہے. بیا وہی دلسو او بیا وہی کافر نو ول گناہ کبیرہ ہوتا ہے کافر. مفتی سے لک صبر کا مسئلہ کوئی مسعود کے صاحب خان صاحب وہی وہی معتزلہ وغیرہ باطل پر رکھن تو صحیح ہے. دا مخ کی عبارت ما پیش کو وہی چې جسدی مثالی لا شهید زندگی منل وہی دا معتزلہ مسلک ہے. اور وہ مفتی سے وہ مال اور سرا کا زه دا بدی کې کتابونه پېښ کوم و دا چې د جسدي مثال لته دا ابي حیات قاسم نه نوجي براګه ابي حیات قاسم نه نوجي په دې کې د لیکلي و د شهید زندگی چې دا دیوبندي نن خیر مفتی 216 نمبر کتاب دی الغرض كل نفس ذائقة الموت ولا تحسبن الذين دا عبارت لیکل مفتی سے وہ دونوں صحیح ہے اور ترم بھی سزا کے آدمی تفاوت رہے ان شہداء میں وجود حیات روحانی و موج جسم خاکی کے ساتھ کچھ تعلق باقی نہیں رہی. دے لکھنی دی دے باخرے کے لیے باہر حال ابدان دنیا سے دونوں کو کچھ تعلق نہیں رہتا. 216 صفحہ مفتی سے وہ دنیاوی جسم سره هیڅ تعلق نشته. مفتی سے یو دی وای چې څوک د شهید جسم د جسدي مثال سره دا د معتزله عقیده دا قرین من الكفر دا قاجانه عقیده دا تحقیق ما ذراک مخکې ودا کریم یہ کو وردا ما سا چھ دارا کا دے اون دکا مشهد وای ما لک صبر کا مشهد دا یو مشهد هم دکا وای مخکې امه ته مال ہے ادریس کاندو تفسیر د مصطفی را کا سر د مصطفی سر د مصطفی والا مفتی دی وای د شهید جسم چې دی وای هغه د دې حیات سره نه دی بخلاف حیات شهدا کا هغه د دې حیات سے تعلق ختمیږي اور ابدان دنیاوی کو چھوڑ کر ابدان دنیا سے جنت سے تعلق پیدا ہو جاتے ہیں. دی د ابدان جنت سره دوه ځای نکلي دا د ما سره چې دی تفسیر تقریر کاتی دی دی وای شهید کا جسم شهید کا حیات اس جسد خاکی کے ساتھ نہیں ہے. د شهید جسم د حیات کے جسد خاکی کے ساتھ نہیں. علم الکلام کی وای بہر حال قرآن کریم میں سوال کو سننا کیا گیا حالانکہ بدن کا مرد ہے دام مشهد کمل ہوتا ہوئے دا د کفر تنزی دا قادیانی دی او بل یې معتزله ول دی وای دا شهید خاکی سره نه دا او دا وای دا مشر دی وای دا د جسدي هم سوري سره نو به تعالی سماع جواب دی مال راغو استاد مشر په قران نه ثابتول دا تحریف ته ما دا دیوبندی عالم وای حضرت عائشہ صدیقہ دا نے انکار کیا مان تم بیاسا مینو کی او دې لیکلی دی وای ان آیت انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع بالقبور سی سلام مفتی سے ما ته 1 लाख रुपए برکه ما 1 लाख रुपए مرکه د سخت صابون ته هغه ته مسجد وای د دې په کومه دی ان شاء الله خیمه چې خیراتونه هغه چاول لبانه مو دروغ هیڅ مجه مال 1 लाख रुपए مرکه هغه ځان سره بجټ کې کېدا مفتی سے دی وای عائشہ تنها دیوبندی علم دی وای انک لا تسمع الموتى عائشہ تنها په قران کې زمين ولا چناوي قران نه ته په قران نه وخایا او تا په خپل بیان کې ویلو چې قران نه مارچ په قران به درونه وای دا دیوبندی علم وای عائشہ رضی اللہ تعالی عنها دا قران نے ثابت کړی دی په دې باندې 500 اولی علماء دونه هغه وستو وای کله ما شلال سنې تبه دیوبندی علم چې دی په عائشہ رضی الله عنها باندې دروغ تللی دی یا به د صحیح او غلط یم. مفتی صاحب زه ته تقریبا 5 تقریبا 5 چې دا یو موضوع مخې دی وزه نور باندې وزه 5 عبارتونه د علماء دیوبند خیمه چې هغه په قران کې دي چې مړی ناوري دا غیر امام باندې پنه نه وله عائشہ ته عدل نه او بیا به د سات لازم کې کوي دا زمونږ د دیوبندیانو عقیده ده چې تاسو دیوبندیان څه ده وې د دیوبندیانو عقیده ده ته دا مفتی صاحب دا دغه تفسیر عثماني د مفتی تقی صاحب هغه په قران کې چې مړی ناوري ته په قران دروغ وې هغه په قران دروغ وې دلته پتا پدې کې لیکل دي وګوره وې دا په قران کې دي سمع موتا کے بارے میں حضرات دیوبند کا کیا عقیدہ ہے د هغه عقیدہ چې کوم د شیطان هادا او امام باندې پدا مفتی سے تدروغ ولې دغه کې دې لیکل دي پدې کې انک لا تسبح بدلیل قول تعالی انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور. مفتی سے وہ قبر کی سوتی ملائکه اسمان میں پکې چې څوک راغلي مړ پکې پروتي ساده په اسمان کې ګرځي ساده راغو خوشبو راغلي کړي مړي په اول وځي وای پورن تر دې بچي کې بچي دا څنګه د اندوان هم نو مفتی سے دا مشه دوی په قران کې دي چې کچاوي په قران کې دي ناوړي دا په قران دروغ دي په قران باندې لګي و دا دې وای وای په قران کې چې مړي په قران دروغ دي دا دیوبندیانو عالم پیوي وای په قران کې دي چې ناوړي دا دیوبند والا تیسي لګړي دیوبند والا تا کافر وي بي عائشہ ته حدیث لګړي او دا نن دې پځله جدینا بی شیطان بیا وی عبد الله بن عباس دی وګوره هغه هغه دې استدلال کړی مفتی صاحب تاسو هغه د کافر صحابه ته کافر وای د الله بند خان دا تعالی جړه پکار وا په دې کې تعالی جړه پکار وا دا به دې ته خان دا دی ابن الحاد ده تاسو وای مې نه دا بي دنیا او هاي مدته د مشران په حال دوه خان دا دې چې وچم ساده مشران عبارتونه وشته بسم الله الرحمن الرحیم. بلال منصف 75 نو ولخ الحمدلله تر اوسه پوری اصول ترانه نه د فقهاو هغه اصول چې کومه تکفیر لیکلو. دویم نمبر جمعیت العلماء اسلام لیکل تر اوسه پوری الحمدلله جمعیت العلماء اسلام ته د پلار مورته نشرات له ان شاء الله مناظره تر اخیره پوری به د موضوع ته ناراضي.
دویم نمبر د کتاب راواخلي د کتاب عبارت نه لکه کتاب عبارت ځان نه پسې قصه جوړه کی کتاب دا کتاب عبارت پوره وای بلم وای د ول سره بیا تعارض ثابت کا نو تا غره کتاب عبارت هم پر خلک وجدت شي وای بیا ما ته وای ته چې دا زمون مشران دی او طرف ته بل طرف ته جمعیت کې نه ما ویل ګوره چې جمعیت مشران چې دي هغه په اسمبلی کې قادیانه کافر اقلیت ثابت کړی دی زما په خبرو کې امتزاج دویم نمبر او زما د علماء دیوبند زما ټول مشران دي هغه هم نه دي البته په تنظیم د جمعیت العلماء اسلام کې نه عملاً ځکه دا غوښتل د اصول داري چې په بل تنظیم کې بنوي او زما بل تنظیم د جمعیت العلماء دا ما کوم ځکه کې کلمات دستور ویل او ته وګڼئ دي دا ګوره د جمعیت د جمعیت سوق کې دي شي چې جماعتي نظم پابندی کې نمبر 2 پارلیمنٹ رکنیت پر کرے وہ کسی دوسری سیاسی یا مذہبی جماعت کا رکن نہ ہو مولا کاوی سے خدا میں رسول مستقل تنظیم کرے مستقل نوجوان اب تنظیم کے منم الخير نکلی مستقل نوجوان تنظیم لرم جمعیت العلماء کی تمہارے کم طرف نه راولي ته خبره پیږي نه کوم طرف باندې روانه ګډي وړي به ما ته وای تاویل چې کلی به بدر چې دا قدرت ما نه دی ویل ما ستا مشران وای ما کله نه ویل چې دا قدرت دا ستاره مشران عبارت خو وګ مې د خپل کې لګي خبرې کوي به دا قسم دروغ په ما وای بیا وای تاویل چې سمون متا مفتی کتاب الله لیکل ان کې ما دا نه دی ویلي ما وای په مفتی کتاب الله سب باندې ام یو فتوا دروغ جوړ کړی و دلته کتاب په بل څه باندې دروغ دلته عبدالرؤف سکروری لیکل دا خو دا کتاب سمون متا لیکل دروغ په باندې وای دا ما د ابراهیم بلیوی په نوم لیکل ده پته لګي یو دوه نه خطا شوی په خپل دی اعتراض وما کې بیا وای قتاده صحابیو خاموش دراک زره ابراهیم بلیوی ټیم بند کړه زره ابراهیم بلیوی سب کتاب یې ما په دې جرحنه ده کړی دا به ځای لګي دراک کتاب ابراهیم بلیوی سره سمون متا ولا راکا نبی سمون متا ولا راکا ایک مشترکه کتاب چې وایي شریک شي دغه یادوم دغه دا موږ شریک لیکل ځان نه درو په شریک لیکل ٹھیک ده جی دا ګوره ما دا یاد کوم نه درو څخه وروډیت کړم بل څوک ځان دا ابراهیم وایس پنوم دی غوی پنوم باندې یو جالي کتاب پنځپیرانو جوړ کړل مخې ته خبره باندې پیږي نه وګړي وړي مخکې ودونه کې د موږ نه رسته بسم الله وکړه شي البته دا قران کې مشتره که څوک د پنځپیرانو په شان دجل کوي چې رمضان نه رسته پلان کې سل کله پسرا ژوند شو اسادی کب دومره زمانه پسرا ژوند شو او بیا چې په قران کې دا کې دلی کله څنګه چې هغه خلک په قران دجل کوي نن پنځپیران زمو په کتابونو اکه دجل کوي د خر کې عادت واقعات راخلي قانون ورنه جوړي دا به سیده لکه یو صحیح سچ چې پاسې کې قران نه خر کې عادت واقعات راغلي او قانون نه جوړي په پنځپیرانو په هغه سکانو کې به هیڅ فرق نه وي مخکې به من دون الله تعالی ما ویلا هغه لیکلي چې دا کافرانو ته کړی چې کافرانو ولایتونو مسلمانانو باندې پټ کول باقي د دین اسلام هغه موږ له ټول لیکلي دي او دویم دغه نه انبیا مراد چې هغه په کوم طریق لیکلي هغه په لری صورت کې غزمون کابر لیکلي تبعی کې تعرض مو پیدا کړ بیا وایي ډیر وی لیکلي چې دا معجزه وا الان کې ډیر وی لیکلي ډیر سب تبوش کوي او کدا معجزه شي نو بیا خو به المؤمنین تر الله د قدرت نه منکر کی تا کتاب راواله په څه کتاب پر کتاب کې دی په یاد باندې لګي ګړي وړي بیا مخکې وای ټول انبیاء توحید د پاره نو تل قدیمی تاسو نه خط توحید بیان کړی دی وای ټول انبیاء ته نبی آدم علیه السلام د په ختم النبیین شو یوسف علیه السلام شو عیسی علیه السلام شو د رسول الله صلی ختم نبوت خو تاسو مطلب پرې نه خو په مېز کې خبرې نه کې بیا مخکې وای شهیدانو حیات د قاسم د کتابونو کیمرې لري کله کته مې حساب په قاسم نن ترې مولا باندې دروغ ویل پر عبارت قاسم نن ترې مولا وي په وخت د وفات کې د انبیای کرامو هغه تعلق نکټ کیږي د شهدا او د امواتو کټ کیږي ځکه چې د انبیاو په دغه تعلق سره د غوی میراث نه جاری کیږي د غوی د بیبیانو سره د بل چا واده نه کیږي او د دین کیږي البته د مخکې او بعد موت نه ارواح شهدا کوي نه دن کې سره تعلق باقی رہتا نه راو مومن کو اتنا پر مخکې درې صفات عبارت پرې خو او د دین عام د قبر تعلق مراد ولا سو ضرورت دین نه مستمر لیکلي دي به قسم نه دي کافر وي او مخکې اتنا پر کوي چې بمجرد انقطاع علاقه جسد اول یا بعد چندی شهدا کے روح کو تو ربان کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور یہ حساب سے ان کو حیات روحانی و جسمانی دونوں حاصل ہو جاتی ہے اگر وہ وقت مر کے تعلق خبر ہے کہ بے خبر تبوت لول تو بنجران دی موت چلا چنا اگے طرف روان دي پنوتی سے بم درو ګولا دا مخکې د جمعیت العلماء اسلام ولا خبره ده وکړه وای دا پر انځوانو تنظیم پنځبیران دا پاره دي چې جواب کوم توجه غواړم پنځبیرانو هغه چې هغه خبره وکړه مې حساب ویا مفتی کې بیت الله صاحب چې کوم جمعیت العلماء تر انګریزي جن جماعت ویل هغه جمعیت العلماء اسلام کلکته ده په هندستان کې جوړ شوی او هغه کې څوک علامه شبیر احمد عثماني ظفر احمد عثماني که بیا یې سمجھ کې ناراضي د پاکستان جمعیت علماء اسلام په 1956 کې جوړ شوی کتاب راکړی جمعیت العلماء دا والے
د پاکستان جمعیت علماء اسلام په 1956 کې مفتی پکې وتله په 1952 کې وفات شو سلور کاله پس د جمعیت علماء اسلام د قبر نه پتو راولېګله دا د پر علامه شبیر احمد عثماني ته هندو وایو مفتی شبیر صاحب ته هندو وایو دا کابر خپل کې اختلاف او ویل شي لیکن ستنه مردار خو باندې باندې څه غوړل باقي جمعیت علماء اسلام سلور کاله د مفتی کبیرت الله صاحب وفات په پاکستان کې جوړ شوی د مولا حسین احمد مدني په حکم جوړ شوی البته جمعیت علماء اسلام کلکته ورته لیکلي دي کبیرت المفتی کې خو ته ګور يهودو هم کې کار کې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض من پټي من ترګري هغه من په جمعیت علماء اسلام کلکته هڅه هغه جدا و د مسلم لیگ د تایید لپاره جوړ شو دلته جمعیت علماء اسلام مستقل جدا جوړ شو الله دې ورته کلدر کې بیا مخ کې شوی وي مشران دې قرآن نه ثابتوي دا تعریف دې سماوه ته 50 سوالې به شو ګوره ما ورته په قرآن کې دا وخی چې مړی ناوري میت لفظ دا ناوري دو خبرې باقي دې علماء ورنه استدلال کړي به استدلال جدا شیز ده په قرآن کې دې تصریح چې ناوري دا جدا شیز ده ته په دې ونه نه پوهیږي استدلال قسمونه دي نور چلو تاسو له شاشې د کتابونو نه ویلي دریم نمبر بیا ماته و اسحاق صاحب الحمدلله په اسحاق باندې مار بریانو خلاف مناظره کړې دی دویم نمبر په اسحاق په مسله کې یو طرف ته بریلیان دي چې هغه کې جایز ناجایز بدعت ثابت دی بل طرف ته تاسو هم د پنځبریان دي چې فقهاو په شرایطو سره انکار کوي مار فقهاو په شرایطو سره ثابت کړی دا بدعتونه انکار کوي تاسو چې کوم راولې مناظره وکړي بسم الله وکړه زموږ باندې مناظره چاپ شوی د اردو کې بسم الله وکړه دا وایي مخکې ویل قبر سے ګرام مراد نه کړه دا وایي ما انت بمسلم من في القبر وایي قبر کې مړ نه پروت ماته وایي نو مخکې رسول ولا کومه کړه دل به وایي دا وایي د شهدا او حیات دا والے معرفت القرآن درمون دیوبند شیخ التفسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 324 دا دیوی جمہور علماء کے مسلک یہ کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے شهدا کې ہے جسمانی ہے پته نه کې بوئیږي دغه د قرآن د نص سره بهرحال زموږ کې زم درو ته مونږ سره بیان چې جمعیت علماء اسلام ولا عبارت پیش کړل چې عبارت نه پیش کړه دا ته خلک مو بس الحمدلله جمعیت علماء اسلام نو د خلینو دغه چې ستاره د پلار یادي به نه پیش کړي ان شاء الله جمعیت علماء اسلام لاړو به مزدا بیا مخ کې راځي مونږ سره تاسو 16 نمبر عقیده پیش کومه دوی سماع الموتى ما فوق الاسباب دا نینوی سے لیکلی دی نیز مردوں کا سما ماتت الاسباب تو نہیں ہے ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب سید اللہ قدرت مخ بھی ایسا ہوئی دا زما سره دون نبی سما انبیاء و اموات دوی دا ما فوق یعنی مردے کے نہ کان ہوتے اور نہ جسم کا کوئی اندام کوئی سبق نہیں ہوتا تو اس کو ما فوق الاسباب پکارا کہا جاتا ہے دوی دک سماعت ما فوق الاسباب سید اللہ قدرت خرق عادت جوړ ته موږ قانون خلاف بل طرف پنځبیرانو عقیده صدا پنځبیران وایي په دې کې اختلاف و د فتح الرحمن دی دوی د صحابو د زمانې نه اختلاف را روان دی بعضي صحابو چې اوري بعضي نو اي صحابه کرام د الله د قدرت نه خرق عادت نه منکر شو پنځبیرانو په عقیده باندې چې دلته خپل عقیده نه برات وکړي یعنی د پنځبیرانو په نسبت بعضي صحابه کرام چې هغه د الله د قدرت نه منکر نعوذ بالله کافران شو مخکې پنځبیران ولسم نمبر دا پنځبیران وایي په موازی منصوصو کې روح اوري او بل طرف ته وایي وایي غوږونه خوري شي دا ما فوق الاسباب شو نو په موازی منصوصو کې تم فوق الاسباب قائل شي دا وره څوک اوري روح اوري الکه روح غوږونه نشته راکنه تاسو ول چې روح غوږ خوري شوی دی اوس د سما کول کله ما فوق الاسباب دی بشر دی وایي روح په موازی منصوصو کې اوري اوس ته وایي اور حق یہی ہے کہ علیین جنت میں ایک مقام کا نام اور سجین دوزخ میں ایک مقام کا نام وہ روتے دا روح اعلی علیین کی نو اسمانو د پاسا منی تدل په سره قبر ترسو ته السلام علیکم سو کوي خو کې سره سو کوي روح اولکه د لری نه اوري نو تقایل شو کنه شو فتوا لګو بزان دور اور نزدیک سے سننا اللہ تعالی کی صفت ہے نور کله فتوی لګو پنځبیرانو فتوی ځان تراجی کوي پنځبیرانو پر موازی منصوصو کې روح د لری نه اوري بغیر د غوګونو نوري دواړه کې دی کفر دی مخکې محترم مشر او دا مو روح په لین کې په سجیر کې التراغه پر د لری نه اوري دل سره یو خو بغیر د غوګونو نه مفوق الاسباب قائل شو دیم د لری نه په موازی منصوصو کې په د خپل مسلمان متعلق کافران شوی کنه شوی اگر چې موږ درته گمراه وایو هغه خوري شوی مخکې زي مولا سب اتلسم نمبر دلیل تا دا مماتیان وای هغه خوري شوی دا ماته سن لسم ته ځای ښه مخکې وای امام شافعي رحم الله اولی جماعت د سماع الموت لسم نمبر پیش کو وای امام شافعي رحم الله اولی جماعت د سماع الموت قائل دا صفحه نمبر 38 عقاید السنت والجماعت اصل علماء دیوبند ورته لیکلي نیلی بابا لیکل دی هغه وای پس امام شافعي ایک جماعت سے منقول ہے کہ مردہ سنتا ہے بل طرف تسوی خسکم جہان پاک دے ملتانی سے بسوئی حالانکہ جماعت کا فیصلہ قائرین سماموتا کی تقدیر کے ہے وس اگر امام شافعی رحمہ اللہ ابھی تک کافران ہونے ویلا ستاسو بنس باندې کافران شو مفتی صاحب ما ته وی مفتی صاحب بطلا
مفتي صاحب ستا کوم الفاظ ویل جواب بدر کوم خپه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم اصول ته ستا پلار مو ته اصول ته نشرات له زه اصول ته راغلم ستا غنی کام نشرات له پلار دینه نه کدی هم نشرات له ما ته دې صاحب خان صاحب ته کافر هغه اصول نه پوهیدو ته دا کوم خبره کې د الله بندا بیا وای زه بل جماعت کې لیکل راغلی جماعت نه ما زه جماعت ته ترې ولې راتلې الله باندې بل جماعت کې ته نه ځوانان انا جدا شو جماعت جدا شو نو ته بل جماعت نه شو نو ما دغه راغنه بل وای و جماعت تعریف وکړو مفتی دا تخصیص تا په سیاست کې کې باقاعده کې باقاعده کې خدا خو د انسان تقسیمي منځ عقیده په سره سب سیاست کو زما کار نشته سیاست خو هر څه دنګ کوي ته تم ځان کوا په دنیا شریعه غم ځنه دنیا کار کوي ته دنیا کاروبار دی کوي زه تا ته د عقیده په بنیاد راغلی ما وایا و زما د جمعیت عقیده کې پرسته مفتی صاحب ما په کور کې کار زه په کور کې چې دا کوډه نه منم په کور کې نه جوړه مفتی صاحب بیا وای و ابراهيم وای دی لري کړه هغه باندې الله علماء دیوبند تقریرات دي د قطاده ما دا راکه تسکین اسکیا دا راکه هغه به ورس راځم مفتی صاحب دا خایه مخیمت وای په قطاده مفتی صاحب ما ته وای راځه ته خدا امام باندې پسلم خلق لیکي دی وای حضرت ابن عباس وکړه حضرت قطاده او دیگر صحابه دا د صحابه کې شمار کړه ده مفتی صاحب دا د صحابه او نور صحابه عجیب خبره ده حواس خراب شي بیا وای مفتی صاحب ما کړه وای ما ته وکړه و دا مړي ژوند دي خو زمما مشرانو په تور دا کې دین دی ویلې دا خر قاعده او د خر ادب چې دا دغه استدلال نه کولای شي ستا مشران د استدلال لپاره پیش کړي بل دا چې دا قیده پاتل نه ولي خر قاعدت میته بس مړ چې سره مړ شي مفتی سے طلاق په خطر راځي کنه د مر نه بعد کورواله څنګه هغه د مر نه بعد هغه بچای شي دا ولیو کړه نه کار وو مفتی سے دغه نه پوهیږي به دا ما خبره کوي و من دون الله کې د علماء اختلاف ده ما اختلاف ده استاد مشر وي یو چې څوک من دون الله انبیاء به شامل ده يهودي ده بل وجه سوق نه شامل هغه کلمه ګو مشرک صاحب خان صاحب دروي بل وجه سوق من دون الله به شامل ده عبد الله بن زبير نه غټ کافر ده ته توحید او شرک والو چې سوق نه شامل هغه ځواله مذل او هغه محارب ته متصل تماته وای د علماء دیوبند د اختلاف وخایا تمام مشرانو ته وخایا دا وای ډیر وسه نه دی دا معجزه ده دا کارا ډیر وسه به دا څنګه راکا مفتی سے دی وای ډیر وسه وای کدا معجزه شي کدا معجزه شي دا شی ته هغه انکار نشي دا دیوبند عالم وای دا معجزه وا ما تا ګور تعارف په کومه طریقه خپل چل نه راځي زين دی دا معجزه وا هغه دا معجزه شي مفتی سے اوس پدې کې تاسو وکا بیا ما کله ما ته خبره کوي ویا ما ته چې د قران نه وخایا قرآن نه وخایا دیوبندي عالم وي په قران کې دي مفتی تقی عثماني وي په قران کې دي هغه عائشه تنها وي په قران کې دي ته په قران پوهیږي دیوبنديان په قران نه پوهیدل عائشه تنها په قران نه پوهیدا استدلال مفتی سے هغه استدلال غلط وو هغه لکه استدلال غلط کو دا وي هغه استدلال وو لکه دا وي د دې عائشه او تنها استدلال غلط وو دماسيو دا عقیده د کفر ده وي کوي نه وي استدلال لا شي ته غلط او ته هغه استدلال وو دیوبندي علی وای شیطان هاتي استدلال کړل دی وای دا غا استدلال غلط وو دا کوبره کړل دا ما ته وای ما ته وخه د اسقاط باره کې چې د اسقاط باره کې موږ څه کوو مفتی سی به مفتی د موږ شیخ القرآن شیخ عبد الشکور سی په دې مناظره کړل ستا مشران وای دا موږ منو قرآن درول پر جایز دي بیا ما ته ابي حیات مال لکه دې ته عبادت شي وي مفتی سی به ابي حیات باندې څومره دجل وکړو زما مخه درن ناس زما د مخه دروغ نه چلیږي هغه نور خلک ته به دروغ وي دا څه وای دا زما سره دعوے کرنے مفتی سے دل پیدا ہوئے کہ ان کو حیات روحانی و جسمانی دونوں حاصل ہوتا ہے جو کم جسمانی باہر ہر ابدان دنیا سے دونوں کو تعلق نہیں تھے دوان دل ابدان دنیا سے تعلق نشتے نہ جسد مثالی نہ رو اور دنیا سے نہیں جسد اور بے شہادہ اور دغو جد جسم جسمانی رہے آقا دیوبندی ہوئی آقا جسمانی کم ہو مثالی جسمانی مفتی سے وہ دیوبند یا وہ دارالعلوم دیوبند آقا جدا آقا جمعیت جدا د دې ما تاسو ملګرو په مناظره کې ماته ولي چې زمونږ د جمعیت باندې کوم لګي شبیر احمد عثماني سره بسکه لانی سره اوس یې هغه جدا مونږ دا دارالعلوم دیوبند او سیاست د دې امر کتاب د مولانا محمد اسحاق باجوړي دی وی دا د جمعیت ته د دې څلورم امین مولانا فضل الرحمن دی او د هغه پلانې درې ما هغه جمعیت ته مفتی دی وو اواز دې بیا وی وکیدا ما فوق الاسباب مفتی سي سنه بما فاضل کې زما ستنه سوال تعریف معارضه بالمثل پیش کوم دا فدی ټرانګ کې متصل بیا کومه معارضه بالمثل تعریف پاول کې بیا پاول میں سلور شکل اول شکل انسانی شکل ثاني شکل ابي پټ کې کنه چې معارضه د اصول نه سره وته مفتی به نیک نظر کوي اول به وی ما په کول اسباب د الله قدرت نه مفتی سے دامه چې ختم مړ شو بده کې تاسو بام منه کنه منه او ثاني تاسو کوم معیار الوهیت په ماته متعین کې معیار الوهیت څه شی تو الله تعالی و زما پشان هیڅ څوک نشته زه اورما
زینما تمړي نن به ثابته دغه پرخ چې الله تعالی له چې هغه ما فوق العذاب الله ولا ته مړ له چې ثابته مړ سره ختم سره دا منقطع شو ته غلې وره خو دې باندې به تقسیم ماته کې بیا ما ته وایي وګوره وای دا چې د الله د قدرت نه انکار دی مفتي صاحب د الله قدرت نه موږ انکار نه کوو د الله قدرت دې کنه چې ګټي ووري ته ګټه نه کایله نه سره نه سره دا کایله مفتي صاحب د غوړه د معجزو چې کله باندې باندې نه معجزه شو اته موږ کې تعبیر دغه پیژنه پوښي دې ما ته سوي وای روح چې مواد منسوسه کې مفتي صاحب ما ته دی هغه قلیل بدر مواد منسوسه وکنه ستایو مشه مواد منسوسه کې اختلاف وو دغه لګستانه زمان سره مخ کې دې زمان سره چې دې دا مشه بخاری را دا مشه دی وای مفتي صاحب بخاری بارکه چې تاسو کوم الفاظ لیکلي دي مفتي صاحب داسې الفاظ با په امت کې بل شانې لیکلي دا مشر دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام باندھے شاہ ولی اللہ تپوسو کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں جو کچھ آپ نے صحیح بخاری میں آپ سے روایت کرتے ہیں کیا وہ سب صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے صحیح ہے میں نے عرض کیا کیا صحیح بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کروں موت اللہ نے بھی بخاری کو صحیح ہے پیغام اور ملاقات سے ہو وہی نبی علیہ السلام تب بلکہ وہ جسم انبیاء راضی تا ته موعظ ما د مشر خو ته وخت په صدې مثال موږ پاتلا بولې کنه ته ته خپل مشر تاسو دې دی وی نبی سلام ته پیغام وې چې بخاری صحیح ده وی نبی سلام چې او ما دې بخاری ذات راکو نبی سلام ته چې حدث علی فلان حدث ما د پلانی بیان کړي ما د پلانی بیان کړي ما د پلانی بیان کړي څه مو کېدا ما د پلانی بیان کړي اخر کې قال رسول سلام نبی سلام درو وی نبی سلام ته چې ما ذات ولور کو دا مشر دی وی بخاری کې په حدیثو کې نشته بخاری صحیح کتاب دی هغه ما ته پیغمبر پیغام صحیح دی بیا وی امام بخاری اپنی صحیح میں ان روایت روایت لے جن پر بات پر نواسب بات پر موجہ بات پر واپس ہونے کا اعلان کیا گیا تو امام بخاری پخپل کتاب کے وہ آئے خلق روایت رہا ہے سپاہی بات پر نواسب بات پر مرجیا اور بات بات میں سجے کا قادری او دارنګي د مرجو داغو چې دغه په شیطان شه بیا باغې کې لیکلي 15-20 روایت مرجو ورواتو تحذير دې نه نصیب ورواتو شیر ورواتو دغه ډیر شی لیکلي په اخر کې لیکلي وہ عجیب بات ہے کہ امام اعظم سے روایت ملی اور بہت سی بدعت سے روایت ملی بخاری کو بدعتیان روایت ملی حتی جس رائے کو ائمہ اسماء رجال نے رافض اور شیطان کا ہے اس سے بھی حدیث ملی اور دہلی کے قاضیہ بھی اس سے حدیث ملی سیدنا عثمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دینے والے سے حدیث لی امام محمد سے حدیث لی اور حضرت سیدنا امام حسین کے قتل کا مشورہ دینے والے مروان سے حدیث لی امام جعفر سے حدیث لی اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر 70 دفعہ لعنت کرنے والے سے حدیث لی وہی دا بدعتیان نے روایت اگستے دانگ شیطانان نے روایت اگستے اور دانگ علی تن ہو دشمنان اور داغلا قاتلان نہ ولی صدر موبائل لگے موبائل تو سن ساگا من کرا لے وقت دا مفتی سے مخدہ وقت دا بے نکلی امام بخاری نے قدریہ روافض اور نواسب سے روایت لے کر امام نصیرین کی مخالفت کی آپ کے سامنے بخاری کی بدعتی راوی کے کچھ نمونے کے طور پر نام کچھ بدعتی آپ کے سامنے بخاری کی بدعتی راوی کے کچھ نام نمونے کے طور پر واضح کی کیا اب بھی بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جا سکتا ہے تو بخاری کے شیطانوں رہنو قدیمان جدہ منیر احمد منور تقریز ہے سجاد حجابی ہے امین کاروی اور محمود احمد کو داغا نکل ہے تقریباً ہوا تھا تقریبات کی ستار ہوگا جماعت متفقہ کتاب ہے وہ منیر منور چیزیں دان کو میں تینو آمی محمود علمان کو میں تینو سجاد حجابی ہوئے کہ میں تینو انشاءاللہ دا مشران دا قربانی گدرو جوڑ کری یو نے انکار کوا دے بخاری کے شیطانانو بدعتیان روان بکی دی معتزلہ بکی دی او دے وہ دا صحیح کتاب او دا بکم اس طرح بخاری صحیح ہے بابل مسعودی پیغمبر ما تا پیغام ہوئی بخاری تو صحیح ہے مفتی صاحب اے ما تا وکیل کنا انت موبائل والا ہوتا ہے ما دا سے عام شرط سے مفتی صاحب وہی ماں تھا پیغمبر پیغام بخاری تو صحیح ہے اپل بخاری کے شیطانان روان دی معتزلہ بکی دی نواسب بکی پیغمبر دی داغے وس دار مشر دے دعا بعد سنت کی علماء دیوبند بن سبق لگے کوئی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے وہ کسو دا دعویٰ کہ نبی السلام دعا علیہ السلام بیعت اجتماع نہیں مانگے تو یہ وسلم پر ابتلا ہے وہ کسو کو کہ نبی علیہ السلام دعا بعد سنت پر آیت اجتماع نہیں ہوتی دعا پر نبی علیہ السلام ابتلا دا پر نبی علیہ السلام ابتلا دا دیو دعا بعد سنت کو بدعت کہنا یا بدعت کہنا بغاوت یا غویت ہے دعا بعد سنت بدعت ول دا بغاوت ته غوته دا د مسله ستاسو مزه پتاو اقانیه دا هغه دنګ جمعیته نو ښا د دعا بعد سنت اجتماعیه بالتزام مانګه جاته اس میں شران کوئی قباحت نہیں دا یو دوی چې څوک پیغمبر نه وختي په پیغمبر دروغ دا د مسله ده چې ته المفتی سنت او نفل کے بعد اجتماعی دعا پر مانگنے کا طریقہ نہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں اگر وہ چې څوک پیغمبر نه دی وتی په پیغمبر دروغ دي دیوبندی عالم وہ پیغمبر نه دی وتی پیغمبر دروغ کوي مفتی سے وہ په پیغمبر دروغ حکم سره کم از کم چیزیں درجه گمراهی بلری